د اسم باره کې خبر شروع د اسم څلور قسمونه دي. اول قسم جنس دی، جنس مذکر مؤنث، جنسی لحاظ سره اسم مذکر دی که مؤنث دی. دویم قسم د اسم هغه عدد دی، عدد لحاظ سره د اسم واحد دی که تثنیه ده که جمع ده. او دریم قسم د اسم مونږه اعراب ویلو، اعرابي لحاظ سره اسم حالت رفع کې دی، یعنی مرفوع دی، منصوب دی که مجرور دی. بیا هم په دې اعرابو کې دننه ما تاسو ته دا اسم بیا تقسیم کړی، ما تاسو ته ویلو دا اسم بیا دوه قسمونه دي، یو ته معرب وایي، یو ته مبني وایي. مبني ما تاسو ته ویلو داسې اسما دي چې هغه په حالت رفع کې، نصب کې، جر کې، په درې واړو حالاتو کې په یو شکل کې وي، د هغې شکل بدلېږي را بدلېږي نه. ټیک شوه. او دویم چې معرب دی نو معرب هم بیا تقسیم کړی، منصرف او غیر منصرف. دا معرب چې دی دا په دوه تقسیم کو، منصرف او غیر منصرف. اوس منصرف کم اسماء ته وایي چې په کم اسماء باندې تنوین وي که نه، دو زبر تنوین وي که دو زیر تنوین وي که دو پیش تنوین وي، دا به منصرف وي. په کم اسماء باندې چې تنوین نه وي، صرف یو پیش یا یو زبر یا یو زیر وي، دې ته غیر منصرف وایي. ټیک شوه؟ دوه خبرې. اوس واپس منصرف له راشئ. د منصرف حالت رفع کې، نصب کې، جر کې، په دریو واړو حالاتو کې په دریو شکلو کې وي. حالت رفع کې یو شکل کې وي، نصب کې بل شکل کې وي، جر کې بل شکل کې وي. او غیر منصرف له راشئ. حالت رفع کې یو شکل کې وي، نصب او جر کې په بل شکل کې وي. ټیک شوه؟ نو حالت رفع کې پیش سره وي، نصب او جر کې زبر سره وي. غیر منصرف اسما چې دي هغه په حالت جر کې زیر نه قبلې، هغه په حالت نصب کې زبر سره، حالت جر کې زبر سره. ټیک شوه؟ دا دوه خبرې وي پکې. بیا مې درته د غیر منصرفو ډېر لوی مکمل هغه ګروپ ویلی، هغه مکمل لیکلی، عربي د ښځو عربي نومونه، بیا د سړو داسې نومونه اخره کې ګول تای، د سړو داسې نومونه اخره کې الف او نون وي، د څلورو پیغمبرانو، د شپږو پیغمبرانو نومونه منصرف دي، هغه مې لیکلي وو، محمد صلی الله علیه وسلم وغیره داسې، او نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، دا شپږ نومونه مې درته لیکلي وو. بیا د هغې نه علاوه پنځم نمبر، د هغې نه علاوه چې څونه د پیغمبرانو نومونه دي، څومره پیغمبران هم چې دي، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، آدم علیه السلام، یونس علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، څومره نومونه چې دي دا ټول غیر منصرف دي. په دې باندې حالت رفع کې یو پیش، نصب او جر کې زبر سره راځي. دې نه پس شپږم نمبر مې ورته ویلو چې د ښځو وي او که د سړو وي داسې نومونه چې هغه غیر عربي وي، عربي نومونه نه وي. اووم نمبر داسې صفات چې د هغې په آخره کې الف او نون راځي. او دا اتم نمبر د سړو داسې نومونه، څه صفات وي څه نومونه وي، اصل نومونه او بیا صفات. نو سړو داسې نومونه چې آخره کې الف او نون راځي. بیا اتم نمبر د فرشتو نومونه، دا ټول غیر منصرف دي. او نهم نمبر، لسم نمبر داسې صفات، داسې صفتي نومونه چې د زیاتوالي معنا ورکوي. او بیا 11 نمبر د رنګونو نومونه. او بیا مې درته هغه دوه بیل سبقونه ویلي وو، داسې جمع مکسر چې هغې په آخره کې حمزه زاید وي. ټیک شوه؟ او دویمه داسې جمع مکسر چې اولني دوو ځایونو باندې دوو حروفو باندې زبر وي، په دریم ځای الف وي، او په څلورم ځای باندې یا مشدد حرف وي، که مشدد نه وي بیا به دوه حروف وي، که دوه حروف نه وي درې حروف به وي، خو په دې دریو کې به منځ والا حرف ساکن وي. او د هغې نه پس مې راته د غیر منصرفو بل قسم ویلو چې ابلیس چې دی، ابلیس شیطان، دا ابلیس هم چې دی دا هم غیر منصرف دی. جهنم ته به ځي، دا جهنم هم غیر منصرف دی. دویم ابلیس یو هغه په دنیاوي ابلیس و، هغه ته فرعون چې دی، دا فرعون دا نوم هم غیر منصرف دی. حالت رفع کې پیش سره، نصب او جر کې زبر سره. او حضرت عمر رضی الله عنه د ابلیس توړ دی چې په کومه لاره به عمر رضی الله عنه تلو، په هغې لاره باندې به ابلیس نه ورتلو، یارېدو به د عمر رضی الله عنه نه. نو ابلیس چې دی د ابلیس توړ څوک دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه. نو عمر رضی الله عنه هم غیر منصرف دی. بیا راشئ د اسم څلورم قسم لا، د اسم څلورم قسم وسعت. وسعت لحاظ سره به دا اسم یا نکره وي یا به معرفه وي. ټیک شوه؟ نو نکره ما تاسو ویلو د معرفې قسمونه به ووایو چې په دې د معرفې په دې قسمونو کې کم اسما وي هغه به معرفه وي، او چې د دې نه بهر وي هغه به نکره وي. ټیک شوه؟ نو اول مې ورته ویلو اسم علم، خاص نومونه، خاص ځایونه، خاص څیزونه، دا اسم علم دی. دویم اسم ضمیر د نوم په ځای چې کوم اسم استعمالیږي. دریم دا اسم اشاره، په عربی کې چې کوم څیز طرف ته اشاره کېږي که نه، هذا، هذه، ذالک، تلک وغیره، دا هم معرفه دي.
ٹھیک شو او سلورم نمبر اسماء موصوله الذي التي وغیرہ وغیرہ الذين اللاتی اللواتی دا څومره اسماء موصوله چې دي د دوو جملو په منځ کې چې ربط راولي جوړ راولي نو هغه اسماء موصوله چې دا غیر منصرف دي سوري غیر منصرف نه معرفه دي ٹھیک شو او بیا پنځم نمبر معرف باللام پکم نکره اسم باندې چې الف لام داخل شي نو د معرف باللام 25 نمبر سبق کې ډیر مثالونه موږ لیکلي پکم اسم چې تنوین وي نکره په نکره اسم به همیشه تنوین وي ها ٹھیک شو نو پکم اسم چې تنوین وي نو په هغه باندې به الف لام ولګي بس دا به معرفه شي ا تنوین به ختم شي ٹھیک شو نن راځو ان شاء الله راسو د اسم سلور قسمونه مو وي دغه سلور قسمونه به اوس مونږ راځو نو دا غي سلور قسمونو په ذریعہ سره مونږ نن جمله جوړو نن نه سبق زموږ د جمله نن مونږ د عربی جملو ته راځو نو ان شاء الله اوس په جملې زکو په هغه په پریکټیس هم ډیر کو او دا غي ان شاء الله ډیر ښه طریقې سره په هغه باندې پوهیږم ان شاء الله العزیز ها جمله ستوي نو یاد ساتئ جمله د الفاظو د لفظ جمع الفاظ ده ها د یو نه چې زیات شي هغه ته الفاظ به استعمالوي ٹھیک شو نو د الفاظو داسې مجموعه چې خبره پکې پوره شي جمله ورته وایي د الفاظو داسې مجموعه چې خبره پکې پوره وي هغه ته جمله وایي